وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس په غوسه کې طلاق ورکړي نو دا طلاق کیږي. طلاق خو چې سړی ورکړي نو په غوسه کې ورکړي، په محبت او په رضا کې خو څوک طلاق نه ورکړي. نو طلاق که په هر حالت کې دی ورکړي نو طلاق واقع کیږي، که هغه غوسه او که غیر غوسه. طلاق که د خوښه یې که نه یې، که غوسه یې که غیر غوسه یې، نو د طلاق الفاظ چې دی وایي نو بیا په بخښنه باندې کار نه کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې شیان داسې دي چې د هغې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي. یو په هغې کې طلاق دی، یو قسم دی، او یو رجعت دی، ښځې ته رجوع کول. او بعضې روایاتو کې یو عتاق ذکر شوی دی، آزادول د غلام. که چا غلام ته ووایي چې ته آزاد یې، نو بیا که هغه ووایي چې ما ټوکې کولې نو هم آزاد دی او په رښتیا هم آزاد دی. او یا مثلا دویم شی پکې قسم دی. که یو سړی قسم وکړي، که هغه په ټوکو وي که په رښتیا یې قسم وشو. او یو طلاق دی. که سړی طلاق ورکړي، که هغه په ټوکو وي که په رښتیا یې او دی راضي وي یا ناراضه وي، نو په هر صورت کې طلاق واقع کیږي، په بخښنه باندې به کار نه کیږي. نو که یو کس لیونی وي هغه طلاق ورکړي نو د لیوني طلاق نه واقع کیږي. او یا یو کس بېهوشه وي، د بېهوشه انسان طلاق هم نه واقع کیږي چې هغه بېهوشه او د طلاق الفاظ استعمال کړي. البته که یو سړی په نشه کې مثلا پوډرې خوړلې دي یا چرس څښلی دي او یا مثلا شراب څښلی دي او هغه طلاق ښځې ته ورکړه نو طلاق واقع کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی د مړی په باره کې چې یو کس وفات شي نو هغه قبر کې کېښودی شي، اورېدل کوی شي او پاتې شو لیدل، نو د لیدلو ذکر نه دی راغلی چېرته، او اورېدل دا په احادیثو باندې ثابت دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله جنگ بدر کې سرداران د کفر قتل شو، بیا هغه یو کوی ته وغورځول، هغې ته قلیب بدر وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته خطاب وکړ، ورته ویې فرمایل چې موږ سره الله پاک کومه وعده کړې وه د مدد او نصرت هغه رښتیا شوه، او تاسو سره چې کومه وعده شوې ده د عذاب هغه وعده رښتیا شوه. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ته داسې اجسادو سره خبرې کوي چې هغه نه اوري. نبی علیه السلام وفرمایل انهم الان لا يسمعون، دوی اوس اوري زما خبرې. نو به هر حال دی کې ډېر تفصیل دی، خو اورېدل د مړو هغه ثابت